صابر څوک دی؟ دا تپوس او دا سوال د ډیرو خلکو په ذهن کې راځي او د هغې اصل کې وجه دا ده چې د صابر تخلص والا شاعران ډیر دي، نو خلک دا سوچ کوي چې دا کم صابر دی. نو دا زه په خپلو استادانو کې ګڼم او زما ډېر ښه استاد دی. پوره نوم یې فضل الرحمن صابر دی او په نیلګرام مټه سوات کې اوسېږي. ډېر د عجزۍ ژوند یې تېر کړی دی او ډېر مشهور دی. ډېرو سپنکارانو سینګرانو د هغه ډېر کلامونه ویلي دي. او بله اهمه خبره پکې دا ده چې ډېر خلک یې خوښوي او د خوښولو وجه دا ده چې د هغه په شاعرۍ کې یو حقیقت پروت دی. د دغې حقیقت په وجه باندې هغه خلک ډېر زیات خوښوي. زما په خپله ډېر زیات خوښ دی، ډېره مینه مې ده ورسره. او بله د مزې خبره دا ده چې د صابر صاحب دومره کلامونه دي او دومره اشعار دي، دومره غزلې دي زما سره چې اکثر زه کله ناکله د صابر صاحب په مخ کې یو شعر وایم نو زما نه تپوس کوي وایي دا د چا دی؟ اصل کې هغه د هغه خپلي نو پته ورته هم نه چې لکه دا ما ګورئ په کومه زمانه لیکلی دی. د 15 کالو شاعري چې دا ټوله د هغه زما سره پرته ده او چې یو د 15 کالو یو زوړ غزل زه راواخلم او یو شعر دوتې ووایم نو صابر صاحب هغې ته حیران شي چې دا د چا دی. نو اوس یې دا په دې ساعت ما ورته وویې صابر صاحب یو دوه شعرونه راله ولیکه چې اوس ووایم. نو په دې ساعت یې راله ولیکل په 2 منټه پیم نه ولګېدلي. وایي ډېر بې حوصلې شمه او تر شمه، ډېر بې حوصلې شمه او تر شمه، ما دې د خبرو زور لیدلی دی. هر نظر یې دومره زورولی یم، هر نظر یې دومره زورولی یم، ما د زورورو زور لیدلی دی. او ای صابره څه به یې زه وګنډم، ای صابره څه به یې زه وګنډم، ډېر مې د پرهرو زور لیدلی دی. نو د ژوند په باره کې که زه تاسو ته خبره وکړم نو صابر صاحب ژوند په داسې طریقه باندې تېروي چې د وړو سره وړوکی، د لویو سره لوی، هر سړی به ترې خوشحاله وي، هېڅوک د هغه نه خفه نشته. او د عجزۍ په باره کې یو شعر دی وایي په دومره عجزۍ باندې یو سوال چې تا ته وکړي، په دومره عجزۍ باندې یو سوال چې تا ته وکړي، صابر په دومره مال کې یو رومال د یاره غواړي. د دې شعر تشریح به زه تاسو ته په بله ویډیو کې که خیر کوم انشاءالله چې صابر په دې شعر کې څه وایي. دا تاسو چې کومه واورېده د دې نه به د دې تشریح او د دې معنی بالکل اپوزیټ وي. تاسو به په ذهن کې هم نه چې لکه صابر صاحب کومه خبره کړې ده. نو انشاءالله په بله ویډیو کې به بیا تاسو ته زه د دې شعر مطلب وایم چې د صابر صاحب په دې شعر کې مطلب څه دی. السلام علیکم.